بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 63 نمبر درس دی او نن درس کې به ان شاء الله موږ اسماء ظروف کې چې کم ظرف زمانو هغه ختم شو، زمانه سره چې کم د چا چې کم وخت سره تعلق هغه ختم شو، هغه او اذ اذا متى كيف ايان امس منذ منذ قط عوضو قبل بعدو. دا دولسو ګوره دې کې د دولسو کې مونږ ډېر زیات تفصیل بیان کو. که چېرته د دې دا تفصیل یاد هم نه کې، صرف دا حروف یاد کې دا هم درله کافي دي ښه. چې کوم دا ابتدایي طلبه او طالبات دي د هغې ته زموږ صرف درخواست دا دی چې کوم دا 12 اسماء ظروف دي د دې د الفاظ صرف یاد کړئ او که معنی ورسره یاده که ټیک ده. که دا ټول تفصیل یاد نه کړي که نه هېڅ ضرورت نشته دی، صرف الفاظ یاد که هم کافي ده. اذ اذا متى كيف ایان امس منذ منذ قط عوض قبل بعدو. بس دا الفاظ صرف یاد که چې او دا ظرف زمان دی. اوس په نن نه پس مونږ د نن درس نن زمونږ ظرف مکان شروع شي. دا ظروف دوه قسمه دي، یو ظرف زمان دی، زمان معنی هغه ظروف چې د وخت دپاره استعمالیږي. یو ظرف مکان، مکان وګوره د اوسېدو ځای ته مکان وایي، یعنی اکثر خلک وایي یاره پلاني ډېر ښکلی مکان جوړ کړی دی، ٹھیک شوه. نو دا ظرف مکان معنی ده چې هغه ځای چې کوم ځای کې کار کیږي نو هغې ته ظرف مکان وایي. لکه سبق چې دی دا ویلی کېږي په مدرسه کې، نو مدرسه هم ظرف مکان دی. دغه شان سکول کې سبقونه ویلی کېږي، دا سکول ظرف مکان دی. بازار کې سوداګانې خرڅولی کېږي، دا بازار چې دی دې کې یو کار کېږي، دا کارونه پکې کېږي، نو دا بازار ظرف مکان دی، ٹھیک شوه. دغه شانتې جومات کې منځونه کېږي، دا جومات ظرف مکان دی. لکه دا منځ چې دی دا یو کار دی په دې جومات کې کېږي، نو دغه جومات ته ظرف مکان وایي، ٹھیک شوه. نو چې کوم ځای کې یو کار کېږي هغې ته ظرف مکان وایي. نو نن نه ظرف مکان شروع شو. حیث معنی ده کوم ځای چې اردو کې وایي جس جگہ، جس جگہ پر یا جس جگہ. حیث معنی ده جس جگہ یا جس جگہ پر. نو هغه د ځای ذکر اوس کوي، ټیک شوه. عادي نه مخکې چې کوم ظرف زمان و هغې به د وخت ذکر کو، اوس ظرف مکان دی دی د ځای ذکر کوي. حیث اکثر دا حیث اکثر مضاف وي، اکثر جملې طرف ته مضاف وي. دا حیث مضاف وي د ده نه پس یو پوره جمله وي، یا جمله اسمیه وي یا جمله فعلیه وي، ټیک شوه. نو هغه پوره جمله چې ده هغه د دې حیث مضاف دپاره مضاف الیه وي، ټیک شوه. حیث اکثر جملې طرف ته مضاف وي، یعنی د حیث مضاف نه پس پوره جمله مضاف الیه وي، ټیک شوه. لکه ګورئ اجلس فعل امر دی، دې معنا ده ته کښېنه. او حیث مضاف دی، زید مبتدا جالس خبر. مبتدا او خبر دا جمله اسمیه شوه، پوره جمله شوه. نو دا جمله اسمیه ده د حیث مضاف دپاره مضاف الیه شوه. دا مضاف و مضاف الیه بیا ظرف شو، ټیک شوه جي. نو دقه شانتې یعنی اجلس ته کښېنه، مکانه هغه ځای کې، جلوس زیدن چېرته چې زید ناست دی، د زید د ناستې په ځای، د زید د ناستې په ځای. نو اجلس ترکیب مونږ کوو، دا دې کې دا جیم لام سین دا فعل دی او دې کې انت ضمیر، انت دا فعل امر دی ښه، فعل امر. دا اجلس فعل امر دی، په دې کې انت ضمیر مرفوع متصل دا پکې فاعل دی. او دا حیث ظرف مکان چې دی دا پکې مضاف شو. زید مبتدا او جالس خبر. دا مبتدا چې د دې خپل خبر سره ملو شي نو دې نه به جمله اسمیه خبریه. دا جمله اسمیه خبریه اوس موږ سره د دې مضاف دپاره مضاف الیه شو. وګوره د حیث مضاف نه پس پوره جمله چې ده که نه دا پوره جمله اسمیه هغه مضاف الیه شوه، ټیک شوه. نو دا مضاف حیث مضاف چې خپل مضاف الیه سره ملو شي نو دې نه به جوړ شي ظرف. دا ظرف چې دی که نه دا ظرف به موږ سره مفعول فی شي، مفعول فی. نو فعل د خپل فاعل
او مفعول فی سرا جمله فعلیه انشائیه شوه. انشائیه ورته ځکه وایو چې دا په شروع کې د دې جملې په شروع کې امر دی، فعل امر دی. امر دا امر د جمله انشائیه قسمونه دي. هغه مونږ د جملې دوه قسمونه ویلو، یو ته جمله خبریه و یو ته جمله انشائیه. جمله انشائیه بیا لس قسمونه امر نهي استفهام. نو دلته دا اجلس امر دی، ٹھیک شو. او اجلس دلته کې بیا فعل امر ومقشان دغه دی فعل امر وما دا چې مخکې کم اجلس حيث زید جالس دا قشان دی ها. بس دغه یو کافی دی چې کوم هم وکړو دغه ګورئ. نو د اجلس معنا ده تکینا، حيث کم ځای چې زید جالس زید ناست دی، کم ځای چې زید ناست دی الته تکینا. اجلس تکینا حيث کم ځای چې زید جالس زید ناست دی. نو دا حيث چې دی کنه حيث دا مضاف وي او اکثر ددنه پس پوره جمله مضاف الیه وي، ٹھیک شو. نو د دې مطلب دا قره حيث اکثر جملې طرف ته مضاف وي، یعنی د حيث مضاف نه پس پوره جمله مضاف الیه وي، ٹھیک شو. لکه اجلس حيث زید جالس. نو دا زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الكلام.